داسې به نه وای چې زما نه زیات کوئی بل څوک نشته. اوس هم ګورې ډېر زمونږ ملایان صاحبان، ما پرون نابل وزم په دوره کې طالبانو ته وایي مې زمونږ بعضې ملایان صاحبان د کبر ګوړي دي ګوړي دننه پکې کبر پروت دی چې تپوس تېره مسالې وکړې وایي پلانکي ملا خدا وي وایي ما سره کدو پاڼې ویلې دي، ما د توتانو پاڼې ویلې دي، اپه څه پوهېږي. دا خبره انتهایی خطرناکه ده. د حضرت امام مالک غوندې لوی سړي نه د 50 مسلو تپوس وشو، په دریو کې جواب ورکړه، 40 کې ویې نه پوهېږم. بل ځای تېره 40 مسلو تپوس شوی دی، په 4 کې جواب ورکړه، باقیو کې ویې لا ادري نه پوهېږم. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه د مسلې تپوس شوی دی، په بعضو کې جواب ورکړه او بعضو کې ویې نه پوهېږم. د حضور پاک نه تپوس شوی دی، یسألونک عن الروح، رسول الله مبارک جواب ورنکړه، انتظار د وحی وکړو چې الله وحی نازله کړو، جواب یې ورکړ. قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتکلفین. دې خلکو ته ووایه چې زه ګورې تاسو نه پیسې مزدوري په دې دین نه لرم، وما انا من المتکلفین، او زه متصنعین فی الجواب د ځانه جواب نه جوړوم چې الله راته څه ووایي نو هغه جواب بدل درکړم. نو کبر ډېر خطرناک شی دی، په دې الله خفه کېږي. الله دې د کبر دانه لوی عالم بل شته ته به الله ته پته ډېر دي سره کوټې عالم ته داسې وایي. پیغمبر نه تپوس وشي اره وایي الله عالم. دا به نه وایي چې د ما نه زیات کوئی بل څوک نشته، دا به نه وایي چې ما د توتانو پاڼې ویلې، ما د کدو پاڼې ویلې، دا بل په څه پوهېږي چې پوهېږم خو زه پوهېږم. مولیان دې خبردار شي د الفاظ دې بالکل نه وایي. وفوق كل ذي علم العليم، قرآن وایي د هر پوه نه زیات پوه شته. زمونږ بس علم زمونږ د استادانو مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه، مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه، زمونږ باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه، د بر صغیر پاک و هند د ځمکې د پاسه او د اسمان لاندې په دغه زمانه کې لوی عالم علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه، انور شاه کشمیری، امام رازی، امام غزالی، دا علما زمونږ بس علم. موږ پښتنو خبره موږ د حضور پاک په صحابو کې موږ یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص صحابي حضرت جابر ابن عبد الله انصاری شام ته تللی دی د مدینې نه د میاشتو په مزل، د میاشتو په مزل شام ته صرف د رسول الله مبارک د یو حدیث لپاره. یو صحابي سره د پیغمبر مبارک یو حدیث یو میاشت نه زیات مزل وکړ، مسیرة شهر او فی روایت 10 میاشتې نه زیات سرو دی د پاس چې ورسېدل ته سړي ته دروازه والا اوله راووته وایي زه مېلمه یم او د مدینې نه راغلی، وایي راځه راکوش، وی نه تا سره د پیغمبر مبارک یو حدیث دی هغه اورم بیا ځم، وی نه راکوشه، وی څوک یې بچې کوم ځای نه بابا راغلی، وی انا جابر بن عبدالله، وی جابر یم عبدالله زوی، اوهو د حضور پاک صحابي جابر، وی اوهو تا چېرته پرېږدم راکوس شه، ته خو د پیغمبر د څنګلې د ناستې ملګری پاتې شوی، ته خو د پیغمبر سره په جهادونو کې یو ځای تا چېرته پرېږدم څنګه راغلی، وی یو کار وکړه کوزېږم خو یو شرط، یو حدیث ستا نه ماته مې چا ویلی دي چې تا سره یو حدیث دی راته ووایه، وی ته کوشه، وي نه 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 پته نشته چې ته کور ته لاړ شي یا ته مړ شي یا زه مړ شم حدیث پاتې نه شي. لا والله ته هغه حدیث ووایه نو وروسته به بیا کوزېږم، نو هغه حدیث یې ورته یو حدیث پسې مزاج. مونږ تاسو ته په جومات کې دننه د پیغمبر حدیث ملاویږي، مونږ نه راځو ورته چې کېږي. مونږ تاسو ته په مقبره کې په جومات کې عالم لګیا دی د رسول الله مبارک حدیث وایي، مونږ په خپلو حجرو کې او بیټکونو کې او دکانونو کې او په ځمکو او کاروبارونو کې ناست یو، مونږ پروا نه ساتو چې د پیغمبر حدیث بیانېږي. یاد وساتئ ورونو، څوک اورئ او که څوک وینئ په دلته ناست یو که بیان اورئ چې کوم ځای د نبي علیه السلام مبارک خبره کېږي او حدیث بیانېږي غور سره اورئ، مزل ورپسې کوئ. پخواني مشرانو چې کوم ځای به خلکو به ورته مولود شریف وي او د عالم بیان به یقین په خدای وکړه د کلي د یو سر نه بل سر پورې به خلک تلل او د شپې به ورته ټوله شپه ناست و هغه به یې اورېدل. داسې دله لا که اشي اوس ختم، ښځې به ورته په کوټو ناستې وې او د علماو بیانونه به یې اورېدل. نشته ما سره چې کوم علم دی تا سره نشته، دا امور تکویني دي، هغه امور چې سبا څه کېږي ما پې مخکې خدای خبروي، میاشت پس څه کېږي زه ترې مخکې خبرېږم، کال پس څه کېږي زه ترې مخکې خبرېږم، کوم شی چې په دې ځمکه تا ته نه ښکاري او لاندې دی ما ته الله ښایي. دا قسمه علم بې د اسباب او د آلاتو نه. اوس خو ډېر خلک دا معلوموي یو مشین کېږي په ځمکه لاندې ورته پته لګي دلته تیل دی دلته سونه ده، خو دا د مشین په ذریعه دی او حضرت خضر د مشین په ذریعه نه د الله د طرف نه د کشتۍ په غاړه یو مرغۍ راله کېناسته او مخوک یې ور دننه کړه او په هغې کې یو څاڅکې اوبه اوچتې کړې. حضرت خضر ورته څه وایي؟ مطلب یې دا مطلب چې تا زیات پوه یم. څه وایي ورته؟ وایي ای موسی زما او ستا علم او د دې ټول مخلوق علم چې یو ځای کې دا څاڅکې چې د دریاب نه اوچت که دا به څومره وي؟
دا هیڅ شی نه دی دومره هم نه دی د خدای د علم په مقابله کې لکه دا ساس کې چې د دریاب په مقابله کې دا یو ساس کې د دریاب مقابله کې هیڅ شی نه دی هیڅ شی نه دی دقه رنګې زما او ستا او د ټول مخلوق علم د خدای د علم په مقابله کې هیڅ شی نه دی